يخشى الله ولم يتودد خليل ونفلا امام ابو حنیفه صاحب گاون کې یو سړی مخالفو دقه یو خبره زړه کې کېدی او د امام ابو حنیفه صاحب شان پې ومنئ ټول عمر به د امام ابو حنیفه صاحب خلاف لګیا و یو ورځ خطا شو ښځې ته یې وې ښځې که د سبا راختو پورې د ما سره خبرې ونه کړي نو په ما به په طلاق ثلاثه سره طلاق اوس خورونه طلاق ثلاثه ته یو وایي که درې یو وایي که نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته درې وی خو دا معلق بالشرط دی د سبا راختو سره سړی هغلته مولوي صاحب له لاړ مولوي صاحب ورته دا خبره ډېره خطرناکه ده دا زه نشم حل کولی هغه بل مولوي صاحب له لاړ مولوي صاحب دا خبره داسې ده یاره دا خو ډېر ټوله شپه جز ګرځي چاپېره مولا راپس مولوي صاحب راوځه موږ ته خلک د شپې په 2 بجې خانجي له څوک نشي ورتلی ماښام نه وروستو د خان دیرې ته نشي ورتلی خو په ایماندارۍ موږ ته په 1 او په 2 بجې دروازه وټکئ مولوي صاحب ماشوم په جړا شوی ماسخوتن نه دې خوا در اوسه پورې خوله ور نه راغله موږ ټوله شپه شوګیر وکړو دا باقي شپه په تام شوګیره کوو داسې ده که نه ده چې ما په 2 بجې راپاسې او زه اودس وکړم ستا زوی دم کړم ستا څه خیال دی بیا به ما له خوب راشي دا کومه شپه چې موږ شوګیر کړه باقي را سره تم شوګیر نو موږ وله زر هغه ماشوم دم کړو په مولا داسې ټیټ ورځئ امام ابو حنیفه صاحب سره خو د ده لګېدله یا لکه نو زه به اوس معراج مولوي صاحب له څنګه ورځم چې ټول عمر مې پسې بد ویلي په دغه شپه باندې صاحب مجبور شو خلکو ټول ورته ووی دا مسله بغیر د امام ابو حنیفه نه څوک نشي حل کولی صاحب راغی امام ابو حنیفه صاحب ته کېناست حضرت داسې کار مې امام ابو حنیفه صاحب ورته دا خو معمولي خبره ده مړه ګاونډي ته په دې یېرېږې خدای مولیانو له راوله مولوي صاحب بیا ستاسو ډېر خیال داسې چلو که لکه ورشه دا ښځه رضا که خوږې خوږې خبرې ورته وکړه چې خبرې در سره وکړي یاره باباجي زړه مې ستا چاودلی دی ټوله شپه مې ورته مینتونه کړي دي داسې ځان چاړه کړی خبرې نه کوي او سبا را نږدې دی امام ابو حنیفه صاحب ورته وویل لاړ شه کور ته کار دی کېږي ته خو ورشه که نه سړی لاړ چې کله لاړ نو دی کور ته ورسېد او بانګونو ته لا ډېر ټایم پاتې دی هلکه تاسو ته پته د مولوي صاحب څه ټایم پاسي نن سهار اذان څه ټایم کېده شکر تاسو ته خو پته نه څوک به 10 منټه کم کوي څوک به په پاو کم کوي دغه ټایم دی که نه خو مولوي صاحب په 4 بجې او په 4:30 بجې الله اکبر او بیا چې یو 2 رکعته مو یا الله زما د قوم باندې رحم وکړي خدای شاګردان مریدان د رسول الله ټول امت سره ښه وکړي داسې ده که نه ده مولوي صاحب تهجد ورته ناست دی پاسېدو امام ابو حنیفه صاحب ودرېد الله اکبر الله اکبر आवाज در باندې خو لګید ماشاءالله چاونه وي خځه په کور کې سړی ته او کاروش اخځه څه چالو شو وی اذان شو سبا را خطلې ده او تا چې کم شرط کې خودل او زه الکه زه آزاد شوم امام ابو حنیفه صاحب سړی ته وی خپکهګه ما خوري ته وایا چې امام صاحب اذان وختي کړي څه چل شوی ده امام صاحب اذان وختي وکړو امام صاحب دا چلونه مونږ له راځي کنه دا بانګ به وختي ویم دوباره به بیا ویم امام صاحب د تهجد په ټیم اذان وکړو ښځه خوشحاله شو چې زه خدای د سړي نه خلاص کړم امام صاحب ورته وی خورۍ خپکېږه ما امام ابو حنیفه هغه سړی دی چې اذان یې وختي وکړو چې تا کور بچ پاتې شي نو د امام ابو حنیفه صاحب علم ته د چا علم رسي لکه رسي